بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، افغان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. الحمدلله افغان شیرپور ویلفیر فاونډیشن خو په رمضان المبارک کې د خلکو سره کومک او مرسته کوي. نو د رمضان نه پس هم دغه سلسله روانه ده. زه د دوبۍ والا روډ ډېره زیاته بلنه کوم چې ماته د دریو ماشینانو ذکر کړو او درې ماشینان چې کوم دي نو درې کونډو ته ورکولو. خو په هغې یوې کې دا زنانه چې کومه ده کونډه خو نه ده، خو په کونډې حسابه ده، ځکه چې خاوند یې په کټ دی. او یو ویډیو مې ولې دلته دفتر کې کړې وه، دویمه ویډیو له زه د دوی کور ته لاړم او د دوی هغه کور هغه 2 مرلې ځای هغه ما وکته او هغه کوټه راسسېدل مې وکتل، هغه مات لرګي مې وکتل، هغه کچن کې پاپتو وپتو چې خوراک نه دی پوخ شوی، هغه لون نغری مې ولیده چې باران لون کړی. نو په هغې معنو کې حقداره وه. بیا د دې زنانه چې کوم دی د کور سره خوا کې ځای دی یو 3 مرلې چې د دوی په هغه دغه باندې جنازې کټ هم نه خېږي. نو د یو سلایي مشین سلیکشن چې کوم دی هغه موږ د دوی دپاره وکړو. څه به وایې په دې موخه باندې 2 ویډیوګانې مو کړې، خلکو درته کالس کوي، څه وایي؟ السلام علیکم. ستاسو د ټولو ډېره مننه. علم خان بھائی ستا ډېره مننه. تا ماله دا مشین راکړ، په دې به زه خپلو بچو له څه ناڅه رزق را پیدا کوم. زه به د دې چلې زده کړم، چا سره به کښېنم چې خاوند خو مې د مزدورۍ نه اوتې دی. بله خبره دا ده د بار ملک نه موږ ته رینګونه راشي، تاسو ورسپ کولو کې موبایل دا د ستاسو د مخې پروت دی چې دا خو بالکل خراب دی. 10 منټه خبرې پې وشي، نیمه ګنټه خبرې پې وشي، موبایل خراب دی. د سم موبایل زما وس نه کېږي، نو د غټ موبایل به زه د کیمرا پیدا کړم. نو ډېرو کسانو وایي چې موږ به تاسو له پیسې درولې وه، خو اوسه پورې لا چا هم څه ویلي نه دي. هر یو وایي چې زه درلېږم خو لا چا هم څه نه دي کړي. نو خدای پاک دې دوی سره وکړي، څوک چې ورکوي هغه داسې ورکړه ده. ډېرو کسانو راته ووایي چې دی هسې ګپ شپ لګوي، هسې ټوکې کوي، خو زه وایم چې نه، دا بالکل رښا دي، ځکه چې دی زموږ کور ته هم راغلی دی، زموږ ارسې کتلي دي. او دا د مشین تاسو ټولو ته به زه وایم چې ښکاري دا د مشین ماله راکړ. نو د دې ډېره مننه او دوی ته ډېره شکریه ادا کوم چې دا د څه چې دي نو د دې ټولو د مخې دي. نو خدای پاک دې دوی سره ډېر ښه وکړي. او ګرانو کتونکو، د مشین سره چې کوم دی دا 3000 روپۍ ونیسه، د پیسې ونیسه. دا 3000 روپۍ چې کوم دی دغه دوبۍ والا روډ ته چې مشین تاوی که نه، هغه ته به دوا کې، د هغه بچو ته به دوا کې، د هغه مور پلار ته به دوا کې. د دوا حقدار هغه دی چې ستا نغري د بلولو لپاره، تا په روزګار کولو لپاره هغه یو کوشش وکړو او ورسره دې مشین لپاره به دې 3000 روپو سامان هم واخلي. ښه، خدای پاک دې خوشحاله ساتي سره ستا. خو دا هر څوک دی زما د په دنیا روړ دی او خدای پاک دې ورسره ښه وکړي چې دونه یې زموږ پروا وکړه، دونه یې زموږ خیال وساته. څومره حقداره یې ته؟ بس علم خان بھائی هر څه خو ستاسو د مخې دي، تاسو لیدلي دي. سړی بیمار دی، په کټ پروت دی، د هغه د دوی غم کول دي، د بچو د هیټې دپاره، د رزق را پیدا کولو دپاره. ما سره بله څه اسره نه وه، نو بس مجبوري موږ ستاسو دې ځای له رالو. نو چې دی ناسته ستاسو د مخې دي، اوس کور کې وړه غوړي چې بالکل چې دی نو بس دقه شانتې ناست یو سړي کار روزګار. ګرانو کتونکو، زه تپوس ته په دې کوم چې زه د 2-3 ورځې مخکې ورغلی وم، نو هغه نغرې ما په هفتو چې هغې کې څه بچ شوي نه دي. خو څوک څه روړي نو دی هم وخوري او بچي دې څو دي؟ 2 بچي دي او هغه هم وخوري. هغه د سکول نه هم پاتې دي، د کپړو نه هم پاتې دي، د بیګ کاپۍ نه هم پاتې دي. نو خلکو سره وعدې کړي دي، الله دې کړي چې دغه وعدې پوره شي. نو دې د ټول ارمانونه پکې رجېږي چې دغه 3 مرلې ځای هم پکې واخیستی شي او د دې ژوند هم چې کوم دی نو هغه بحال شي. دغه رور 15000 روپۍ ما لپاره رالېږلې وي. الله پاک دې عزت وکړي. او رور مې زړه هم درته دوا کوي، ځکه چې دا ما پریکټیکلي دا لیدلې ده. او لومبۍ مشین چې کوم دی هغه پکې موږ دوی ته حواله کړه. انشاءالله نورو ته هم چې حواله کړو نو هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. ټولو کتونکو ته، ګرانو کتونکو، داسې ډېرې کونډې رونډې زموږ سره په رابطه کې دي، خو هغوی له موږ داسې سلایي مشینونه ورکړو. داسې دي چې خاوندان یې معذوران دي، نو د هغوی پرې ځان له روزګار کولی شي او خپل بچي پرې ساتلی شي. خو بیا خو هم د دوی سره څوک رابطه کوي نو په هغه دواړو ویډیوګانو کې د دوی نمبر شته. په دې ویډیو کې نمبر نه، نو خیر ما نه نمبر اخیستی شي، خو موبایل یې فلحال خراب دی. نو موږ سره چې نو دغه شان دی په شمېر باندې ورته ورکوو، ګنتي کوو یې ورته چې دا ستاسو پیسې دي، ستاسو امانت دي او دوی له موږ ورکړو چې د الله نه نه پټېږي، د انسان نه نه پټو. ضرور ورسره کومک وکړئ.